بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كثر فإن وزع لكل ابتداء فمشترك، وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. مثلا مخکې ویلو مولوي صاحب دا اول فصل دا تصورات د مقصود نه پدې کې مونږه دلالت پورا اقسام بیان کړو، به دغه شان د لفظ مفرد قسم ذکر کړلې. اخیره کې مدا ویلو د لفظ مفرد دویم تقسیم کی چې یا به متحد المعنوي یا به متکثر المعنوي. که متحد المعنوي دا غیر درې اقسام دی غي بیان هم وکړلو. علم دی کلی متواتی او کلی مشکک. توجه ده کنه. وس کچری یو لفظ مفرد متکثر المعنی یعنی دغه معنی زیاتی وی، دغه به څلور اقسام دي. امون وجه حصر کې شمخ کې ویلی مو ځکه دا لفظ کوم چې متکثر المعنی دی دا به خالی نه وي، یا به د هر یو معنی د بارا پزان لزان لوضع باندې ابتداء وضع شوی وي. څومره معنی چې دی هر یو د بارا به بیل بیل وضع سره وضع شوی، او یا به داسې نه وي بلکې فقط یوې د بارا به وضع شوی او نور کې به صرف استعمال شوی وي. نو که چېرې اول صورتو لفظو متکثر المعنی و ډېرې معنی وي، هر یو معنی د بارا ابتداء به بیل بیل وضع سره وضع شوی او دې ته مشترک ویل کېږي. رسۍ پې او کچری وضع شوی یو معنی د پاره او نور د پاره استعمالېدلو، فقط هر یو د پاره په بیل بیل وضع سره نه وضع شوی. نو اوس دوه صورت دي، یا د معنی اوله د چا د پاره چې اول وضع شوی دی دا به پریخي وي یا به نه وي پریخي. کچری د اوله معنی پریخي وي، پریخي وي مطلب دا څنګه چې لفظ ذکر شي بس دغه دویمه معنی ذهن ترازی اوله معنی د خلکو ذهن ته نه راځي، دا ته پرې خودل وای. په دې وخت کې دې ته منقول ویل کېږي. او کنه اوله معنی نه پرېږي هغې کې هم استعمالیږي، دویمه کې هم استعمالیږي. کومه معنی موضوع له ده هغې کې هم کله کله استعمالیږي، او کومه چې غیر موضوع له ده هغې کې هم کله کله استعمالیږي. نو که چېرې اوله معنی وي نو بیا ورته ویل کېږي اوله معنی کې استعمال شي حقیقتي، او دویمه معنی کې چې استعمال شي نو به مجاز وي. ازده شو کنه. راځي د هر یو تعریف کو به کتاب کې ورځو انتهایی آسان سبق دی. کله چې لفظ متکثر المعنی د دې لپاره څلور اقسام دي. اول مشترک دی. مشترک چاته ویل کېږي؟ هغه لفظ ته ویل کېږي چې ډېرې معنی وي، هر یو معنی لپاره ځان له ځان له وضع شوی ابتداء. داسې نه وي چې یو دپاره وضع شوی یو د هغې نه بیا بل ته نقل شوی، داسې نه وي. د هغې مثال دی لکه عین. عین یو لفظ مشترک دی، دا سترګې د پاره وضع شوی دی، او ګوتنې د پاره وضع شوی دی، سونې د پاره، چینې د پاره وضع شوی دی. داسې ده که نه. همدغه شان موږ پښتو کې به ووایو ستن. ستن لفظ مشترک دی، د بجلۍ ستنې ته هم ویلی کېږي او د ګنډلو والا ستنې ته هم ویلی کېږي. دی که نه. انجکشن هغې ته هم ویلی کېږي، خلکو لی چې په دې لاس باندې وایي. همدغه شان د جومات بلډینګونو کې چې کوټو کې چې لګېدلي هغې ته هم ویلی کېږي، او بیا هغه هم عام دی که د لرګي او که د سیمټ وي او که د خټې، نو دا ډېرې قصې دي که نه. نور هم ډېر همداسې مثال ذهن ته راغی، نور هم ډېر دي. ښه جي دې مقابله کې بل لفظ زموږ مرقات کې ویلی و هغه دی چې یو معنی وي حاجي صاحب او ګڼ الفاظ وي ورله. یو معنی وي الفاظ یې ډېر وي، هغې ته مترادف ویلی کېږي. دلته نه دی ذکر. لکه ټوپۍ ته وګوره، څوک ورته ټوپۍ وایي او څوک ورته خولۍ وایي او څوک ورته پګړۍ وایي. خیال هم دی که نه. بهرحال دا مشترک شو. دویم نمبر چې دی هغه منقول. منقول چاته وایي؟ یو لفظ وي
زیاتې معنی لري په دغه زیاتو معنو کې یو د پاره وضع شوی وي او داسې یو لفظ وي ډېرې معنی وي یوې معنی د پاره وضع شوی وي او نورو کې استعمالیږي خو داسې استعمالیږي چې دغه اوله معنی مکمله پرېښي څنګه پرېښي مطلب څنګه چې دغه لفظ ذکر شي د خلکو ذهن ته دغه دویمه معنی کومه کې چې استعمالیږي هغه راځي اوله نه راځي دته منقول ویل کېږي لکه مثال صلات دی صلات خپله معنی دعا ده استعمالیږي په مونځ کې څنګه چې خلک صلات ذکر کې ډایرکټ ذهن مونځ طرف ته ځي دعا طرف ته نه ځي بیا دا منقول په درې قسمه معنی دی منقول ناقل په اعتبار سره چې د اول معنی نه دویمه معنی ته چا نقل کړی دی د اعتبار سره درې قسمه دي دا ناقل به یا شریعت وي او دویم دا ناقل به یا عرف عام وي او دریم دا ناقل به یا عرف خاص وي کچری ناقلی د اول معنی نه نقل کول دویمه معنی ته دا شریعت وي ندې ته ویل کېږي منقولی شرعي لکه شریعت لفظ د صلات د دعا نه راواخیستلو او مونځ کې استعمال کو لفظ د زکات د پاکۍ نه راواخیستلو او هغه مخصوص مال کې استعمال کو کوم چې د ډیر مال نه خلکو باسي حج لفظ د قصد نه راواخیستلو هغه مخصوص فعل مخصوص ارکان سره مخصوصه زمانه کې مخصوص علاقه کې چې کېږي یعنی موږ چې چاته حج وایو هغې کې استعمال کو پوهېږئ که نه په دې باندې دې ته ویل کېږي منقول شرعي دویم نمبر دی منقول اصطلاحي یا منقول عرف خاص یا منقول اصطلاحي صحیح همدا به ووایو چې دا لفظ د اول معنی نه خاص خلکو یو خاص اصطلاح والا نقل کړی دویمه کې استعمال کړی لکه لفظ د اسم چې دی موږ هدایت النحو کې ویلي د خپله معنی بلندي ده د سم ون نه دی بلندۍ ته وایي او نحوین رخیص دی او د سمون نه بله معنی کې استعمال کړی دی بله معنی څه ده هغه لفظ مفرد چې په خپله مستقله معنی دلالت کوي او دریو زمانو نه یو زمانې ته نوي محتاجه هغې کې استعمال کړی دی اوس څنګه چې نحوه کې لفظ د اسم ذکر شي ډایرکټ همدې معنی ته ذهن ځي دا کوم چې منقول الیه ده خیال همدی که نه هغه بلندۍ طرف ته ذهن نه ځي او دریم نمبر منقولی ناقل چې ناقل هغه عرفي عام وي منقول عرفي ورته ویل کېږي لکه دابې خپله معنی وه هر هغه شی چې هغه ځمکه باندې ګرځي ما یدب علی الارض به عام خلکو دابه د دغې نه راواخیستله او استعمالوي په هغه څاروو کې هغه حیواناتو کې چې څلور خپه والی حالانکې دوه والم لغت په اعتبار سره دابه ده او کوم چې وړوکي شیونه د ځمکه باندې ګرځي دا ټولې دابې دي د لغت په اعتبار سره خو عرف عام کې خلک اس وغیره ته غوا اوښ ته دابه وایي پوهېږئ مولوي صاحب بهرحال او که چېرې اوله معنی کې استعمالیږي دویمه کې هم استعمالیږي د چا لپاره چې وضع شوی دی هغې کې هم استعمالیږي او کومه غیر موضوع له د هغو کې هم استعمالیږي نو اوله کې حقیقت دویم کې مجاز دی دا ویلي که نه نو حقیقت څه تعریف دی د هغه لفظ دی چې ډېرې معنی لري او د وضع شوی فقط یو دپاره وي او استعمال هم په هغې کې شي دا د منطق په اعتبار سره وایو صحیح ده مجاز شاته وي دا هغه لفظ ته ویلی کېږي چې ډېرې معنی لري خو کومه معنی کې چې استعمال شي دې دپاره وضع شوی نه وي دې ته څه ویلی کېږي مجاز اوس ورته وګورئ ښه خیر دی بره متن کې مو ګورئ وان کثره که چېرې لفظ ډېرې معنی لري فان وضع لکل ابتداء که چېرې وضع شوی وي د هر یو معنی دپاره ابتداء فمشترکون بیا مشترک دی وإلا او که هر یو معنی دپاره نه وي وضع شوی ابتداء نو اوس فإن اشتهر فی الثاني که چېرې مشهور شوی په دویمه معنی کې فمنقول بمنقول دی او ينسب الى الناقل نسبت به ناقل ته کېږي درې اقسام ترې ووتل ينسب الى الناقل کې وإلا او که چېرې په اوله معنی نه وپرېښي نو که په اوله کې استعمال شي حقیقت دی او که دویمه کې استعمال شي مجاز دی وإن كثر قوله وإن كثر أي اللفظ
اشاره کی چې کثره کی ضمیر لفظ تراجه ده ان کثره کشر زید وی د لفظ معناه معنی د لفظ کم معنی کم چې مستعمل دي مخکې ویلی معنی موضوع له وین اتحاد کی بدل د څه وایي خیالم دې کنه اعتراض نه جواب دے زید وی معنی د لفظ اغه لفظ کم چې مستعمل له هو د لفظ فيه بدغه معنی کی کوم معنی کې چې مستعمل له ډېری وی فلا يخلو خالبا وی اما يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني یا بوځ شوی وی د لفظ د هر واحد د پاره دغه معنیونه ابتداء اولا د هر یو د پاره وځ شوی وی او به وزن الاحدا پزان لزان لوضع سرا یا بداسي او لا يكون یا بداسي نبي او لا يكون كذلك یا بدغه شان نبي کچریوی والاول يسمى مشتركا غیر مشترک ویل کی کل عینی لکاین روال للباصرتی نظر تمویل کی سرګتا ذهب سونی تمویل کی ورغبتی گټنی تمویل کی او دغه شان ذات تمویل کی شمس تا وغیرہ والثانی او کدویم واخلو دویم معنا چې دا سینی یعنی هر یو د بار بیل بیل وضع نوی شوی به معنی زیتی وی نو فلا محاله دلته دا خبره کوي شارح مولوی سي اصل کې اعتراض به جوړ کو نو به خو لګي اعتراض دارش معترض وی توجه حصر داسې وي یا به د هر یو معنی د بار بیل بیل وضع شوی وي یا به هر یو د بار بیل بیل وضع سره نه وي وضع شوی کبیل بیل د بار وضع شوی مشترک دی تیر شو هر یو د بار بیل بیل نه وضع شوی وسط دو صورت جوړي معترض وي ته څو صورت جوړي دوا کم یا خو با اوله معنی پریخي یا به نوی پریخي نو معترض وي سب کې بل صورت هم پیدا کومه دا ته چې کوم دو صورت جوړې دا خدای هغه دي چې لفظ موضوع وي یو لپاره چې یو د لپاره موضوع وي نو معترض وي زبردست وکم چې هغه لفظ چې یو د لپاره نه موضوع هغه صورت خدای ذکر نه کړلو چې لفظ دی وی د لپاره هم ځکه ته خو چې دی وی د لپاره موضوع وي دوه صورت دي اوله معنی به پریخي وي یا به نه وي پریخي نو کچری د یو د لپاره هم نه موضوع نو هغه کې بل صورت وروتلو شارح داغه جواب کی وې دا سینې شي کېدلې من بیان د چا شروع کړي د لفظ موضوع هم شروع کړي دي نو لفظ بخا مخاوذ شوی یو معنی د پرغه یادو بل بکی نه روزي ښا نو وی ولسانی کې دویم صورت چې هر یو د بار بیل بیل نو وځه شوی فلا محالتا نو فلا محالتا موجود خامخاب موجود وی دا خبره چې یکون اللفظ موضوعا بواحد من تلك المعاني دا لفظ به وځه شوی یو د دغه معنیونه ایوی معنی د پاره د دغه معنیونه به وځه شوی وی ځکه باسه چا شروع دی دا سی بنی چې یو د پرم نه وځه شوی ښا اذ المفرد ذکر مفرد د چا شي تقسیم شروع دی دا قسم د چا دی من اللفظ الموضوع نه دی یو د پاره وځه شوی وی راځه ولا ثم انه ان استعمل في معنى اخر کشر دا استعمال شي په معنی اخره کې نو سي دو صورت دي اوله معنی پرې خو دا کنه فینشتهر فی الثانی که لفظ مشهور شوی بسانی کی و طریق استعماله او پرې خو دې شوی وی استعمال د لفظ فی المعنى الاول په معنی اوله کې معنی اوله کې استعمال پرې خو دې شوی د دې څه مطلب یعنی څنګه چې لفظ ذکر شي ډایرکټ دویمه معنی طرف ته ذهن زی بحيث يتبادر منه الثاني په داسې انداز معنی چې متبادر وي د دې لفظ نه دویم معنی کلا اذا اطلق مجردا عن القرائن کله چې دا لفظ مطلق ذکر شي د قرائن نه خالی ذکر شي اطلاق د لفظ وشي او د قرائن نه خالی وي نو ډایرکټ ذهن چاته دي دویمه معنی ته ها اولی معنی طرف تم ذهن زی اولی معنی طرف ته کومه لپاره چې ودا شوی دی خو اله چې قرینه موجوده وي فهذا يسمى منقولا انت منقول ویل کیږي ځکه ناقل په اعتبار سره اوله معنی چې دا اوس مجازي شوله کنایه شوله نه دی کې با قرینه موجوده وي ویلم یشتهر فی الثانی کې لفظ نه مشهور شوی په ثانی کې داسې مشهور شوی شاول پریخي داسې نه معنی ولم یهجر فی الاول دا لفظ پری خو دې شوی نه وي په اوله کې
معنی اوله کې بل یستعملو بلکې دا لفظ استعمالی دلی شي تارتن یو پیرا فی الاولی په اوله معنی کې او اخرى په دویمه پیرا باندې فی الثانی په دویمه معنی کې استعمالیږي نفین استعمل فی الاولی کې استعمال شي په اوله معنی کې فی الاولی کې څه مطلب معنی موضوع له کې یسمى اللفظ ویل مسما کېږي لفظ په دې وخت کې حقیقت باندې وان استعمل فی الثانی او کې استعمال شي په دویمه معنی کې دویمه معنی الذي وغير موضوع له كما چې غیر موضوع له ده يسمى مجازا ثم اعلم ان المنقول دا خبرم کړي وا منقول په څو قسمه ده لابد له من ناقل دې لپاره دی او ناقل ضرورت ده من المعنى الاول اغه ناقل چې د معنی اول یعنی منقول عنه نه نقل کړي وي معنی ثانی منقول الیه ده چې ناقل وي من المعنى الاول المنقول عنه د معنی اول یعنی منقول عنه نه الى المعنى الثاني تنقل کړي منقول الیه تا دغه ناقل چې اما اهل الشرع دا ناقل بیا اهل شرع وي او اهل العرف العام یا بدا ناقل اهل عرف عام وي او اهل عرف و اصطلاح خاص یا با اهل عرف او اهل اصطلاح خاص وي لکه نحوین دا خاص شو مثلا اسم مثال یادو مد نحوین خبره چي کوي فعل الاول کاول سورج شي اهل شرع وي يسمى منقولا شرعيا دي منقول شرعي ویل کیږي وعلى الثاني او دویم سورج شي منقولا عرفيا منقول عرفي وتویل کیږي وعلى الثالث او دریم سورج شي منقول اصطلاحي وتویل کیږي والى هذا ام دې ته اشاره کړې د ماتن بقول بخپل دې قول معنی ينسب الى الناقل قوله المفهوم پوه شولې بي بس قصه ختم شول خو دې ته لغو کېدی وجه تسمیوته مشترک ته مشترک ولی وي ځکه د ډیرو معنو د په دې لفظ کې ډیرې معنی شریکی وي خبره ختمه منقول ته منقول ولی وي ځکه دا نقل شوی د معنی اول موضوع له هونه حقیقت ته حقیقت ولی وي ځکه دا حق الشيء اذا ثبتنا ماخوذ زمون اسامي کې ویلي معنا ثبت یو شی چې په خپل محل کې ثابت او برقرار وي نه دا حق وي حقیقت کوم د قشان وي خپل معنی کې استعمال شي او مجاز اصل کې اسم فاعل صيغه ده څوک د ضرب ده څوک مصدر ده خو د متجاوز په معنی باندې ده مصدر وي ام د اسم فاعل معنی باندې ده متجاوز دیم تجاوز کړی کنه د معنی موضوع له هونه غیر موضوع له ہوتا پوه شولې اول فصل ختم شو دویم به ان شاء الله وایو سوال